یو کس راغی د نبی اسلام جعرانی په مقام باندې. جعرانه یو مسجد دی په مکه مکرمه کې. خلک د هغه ځای نه د عمرې خلک د عمرې دپاره احرام تړي. ډېرو خلکو ته خو مسجد عایشه یاده ده، د هلته نه عمرې کوي، خو مسجد جعرانه ورته نه ده یاده. نبي علیه السلام فرمایي چا چې د دغې مسجد نه عمره وکړه نږدې ده د یو قبول شوي حج عمره ثواب میلاویږي. شکر سره سبحان الله. تاته ځای معلوم؟ سبحان الله. راغلی مبارک سړی، الله دې موږ د خدای حرمینو ته قبول کړي، آمین ووایي. د چا چې شوق کې خدای دې قبول کړي، آمین ووایي. او یو جمله درته شفاعت ته ګورې ښه، چا چې محبوب ته حاضري وکړه مسجد نبوي کې او باب السلام باندې ننوته، الله دې تاسو بوزي. څوک چې تلي د کیفیت ورته پته لګېږي کله چې د جانان په روزې باندې وردن نشي او ورنږدې شوې مبارکې روزې ته، د وجود تاثیر به دې بدل شي، د مخ کیفیت به دې بدل شي، آثار د زړه به دې بدل شي، کیفیت د زړه به دې بدل شي، د جسم کیفیت به دې بدل شي. نبی علیه السلام مبارک فرمایي څوک چې ماله خواله راغی مسجد نبوي ته راغی په ما یې سلام وکړ، زه ډایرکټ جواب ورکوم سبحان الله ووایي. او بله جمله ویم، بله چې چا ډایرکټ په ما سلام واچو مسجد نبوي کې زما په روزه کې زما شفاعت د ده دپاره لازم او واجب دی سبحان الله ووایي. څوک چې تلي دي بختور دي. ګورې د نبي علیه السلام شفاعت یې په ځان واجب کړی دی. قربان شم دا دغه کوي. اکثر خلک دا دغه کوي یره جي پیسې لږې جمع کوي، پاسپورت ته اراده وکړي. دا په پیسو نه د محترمو چې ستا په زړه کې آرزو و د جانان د روزي الله به دې بوزي. دا یقیني او کنفرم خبره ده. ورنه ما داسې عاجزان ولیدل چې د رزق یې درک نه لګېده، څنګه مکې او مکرمې او مدینې ته راغلې. وایي الله نم په زړه کې یو ارزو وه او الله وایي څوک چې ما نه د حرمینو ارزو کوي وزرې به ورته ولګوم او بو به ځم سبحان الله ووایي. دا په پیسو نه ده محترمو، په پیسو نه ده. ورنه ډېر مالداره خلک درته ولخېد بیت الله ته تللي دي او واپس بغیر د حج نه را تښتېدلي دي. الله دې وساتي، امین ووایي. وایي کوم ځای پورې مې خبره کوله تا ته یاد ده بخښه؟ جعرانین د عمر رضی الله تعالی عنه ته ویي اعلی چې ما ته وښیه بخښه د جاړې که نه د مدینې نه خو چې راځې جاړې به قسم دې جاړې مدینې منورې نه چې راځي او په شا ګورې د هغه کیفیت درته پته لګېږي. یو سړی چې بیمار او د مدینې منورې هواګانو ته لاړ، الله وایي دغه دومره مبارکه هوا ده چې ستا سل بیمارانې په وجود کې وي او د مدینې منورې د جانان هوا در باندې د دغه کوڅو ولګېده، زی به بیمار او راځې به شفا انشاءالله. څوک چې بیماران یې لړ شي مګر دی امریکې ته لا علاج بیماری چې ډاکټران وایي چې نه روغېږي، لړ شه مدینې منورې ته او د هغه ځای هوا او زمزم دې وایي کور ته به شفا راځي. کینسر له زه اکثر وایم کینسر دپاره ته به جي دا شوکت خانم ته ځمه کینسر مې دی، کینسر له مدینې منورې ته ځان نه سوه، د هغه ځای خورو پسې ځان ووږه، د هغه ځای قسم دې داسې د هغه ځای دومره مضبوطه هوا ده، دومره شفا واله هوا ده. او بیا چې د مدینې منوره کې تا ته جنت البقیع دغه مقبره درته کولو شوي چې په زرګونو صحابه هلته مدفون دي، د هغې خورې هوا ستا سپیمو او دغه ته ننوته. هغه یو تابعین چا تپوس وکړ وایي حضرت ستا مرتبه ډېره ده، د یو تابعي یادو که د صحابي مرتبه ډېره ده. وایي د صحابي چې په کوم اس باندې سورلي وکړه د هغې اس د خپې نه چې کومه دوړه اوچته شي د هغې دوړې دومره حیثیت دی چې د تمامې دنیا تابعین او تبع تابعین اولیاء او قطبان غوثان او علما طلبا راجمه کې د هغې صحابي د اس د خپې دوړې ته نه رسېږي، دومره فضیلت یې چې بیا در باندې د جنت البقیع د مازیګري د هغې مقبرې د دوړې هوا ولګېده. قربان شم خدای به دې نه شفا کړي. نو زمونږ عقیده نشته داسې نو زما عقیده په انجکشنو ده، زما عقیده په دغه سپیړو میډیسن باندې ده، دا مې نه خوړلې زه نه ټیک کېږم. ستا په قرآن عقیده نشته، رب قرآن کې تذکره کړې ده وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة
للمؤمنین. الله وی دا کتاب میں دا تمام مؤمنانو دا پارا شفا را لگلی دا خود پوئے تاسو. سرفراز خان صدر سے بھی خبر لکلی دا نبی علیہ السلام وفد دا صحابہ یوزیتا اولی گا هاغی بادشاہ دا صحابہ دا زین رو شرل جملہ میں ویلا بادشاہ چه دا کس رو شر دا کس رابار کر دا صحابه رابار کر دا خدای شان تا اگور اللہ دا قرآن زور خکارکو اگا بادشاہ مارو چیچه دا شپی بخوا خدا سے ٹیلون و ماربلی خونو کر توجه شته دی جمله چې مار اوچی چې وای مړکیږي بادشاہ چوته حضرت دغه افراد راغلي دم اچي مضبوط دم یې توجه شته دا صحابه رو غختل دم په باندې واچ اوس دم کې سوره فاتحه په باندې و پیری اولستا او هغه د صحابه خلیوي او دم په باندې چف کو هغه زهر په بار وروته بادشاہ خدای شفا که سبحان الله وای مقابله کې ولا اے 50 یا او یا ګړي بيزي ورکړي نبی رسول الله مبارک صحابه دا ګړي بيزي راوستي وای محبوبه مونږ دم اچولې د په قران یو بادشاہ خدای شفا کړي دي اوس ګړي بيزي مروستي دي محبوب می ورتوي مال پکې حصو کې سبحان الله وای دا دم درود حرام نبی رسول الله بویل چې په دې شکرانه کې مال حصو بعد خلک جی شکرانه یاد ساته بعد پیران شکرانه علی جی سوچ شکرانه علی دا کار ټیک نه دی په قران باندې سوچ سو خپل اند درکې نو دا خیر دی توجه شته دی جمله مال به دور راکې نو درنه بدم اچو نو چې تعالی دور درکو او زه یو بل جمله مره تاسو ته کوم پیر چې ځان نشي مالدار کولی دی به بل سمالدار کی توجه یاره جی یو کاروبار د برکت لپاره خو یو تعویذ راکړه جی مال یو تعویذ راکړه چې مالدار شم او پیر په خپل د هغه شکرانه تناستي مال اکثر خلک راشي د خپل دا سټکه پکې دم درود کوم نو سل 200 شکرانه راکین او د جیب کې واچو ویم د جمعه چانده کې اچو الحمدلله فقیر سره خدای دومره رحم کړی دی اوس دا شکرانه ولا مولا نه دی او چې مال شکرانه راکې مال به مضبوطه شکرانه راکې بیا کم زل 200 ولا مولا به دی دا په خداشي نو بیا دوه څوک ورکې بزي توجه شته دی جمله ته شکرانه به باندې چې څوک د خپل اند درکې چیرې جدا قبول کنه والته مطالبه په قران باندې نه کې خطبه کړي د دین خدمت کې توجه شته دی جمله ته ماوي کې دم درو ټیکنو د قران کې پاور نو نبی رسول الله باندې صحابه ته چې په دغه ګډو بيزو کې د ما حصو کې او تاسو ته پکې یو نبوي خبره وکړه محترمو تاسو له دغه یو اجازه درکړه څوک چې ماسختن منځ وکي د اود کېدو نه مخکې د سوره بقره دا دو آیتونه مخکې وایي د دنیا او ما فيها او د عقبا د اخرت لپاره تاسو د لپاره دا کافی دی سبحان الله وایي جمله مې ویله توجه شته دی جمله ته التسیرت کې بیا مس کې نور خبر راځي تربیم پکې راغلي وای ابو یعلاوی ما ته اوخیا چې نبی اسلام باندې وحی کله راځي وی یو پیر یو کس راغی نبی اسلام نے سوال کو د جعرانی په مقام باندې وی ما ته وګوره یا اعلی د نبی اسلام یا تندی اوچو مبارک تندی اوچو یا په باندې ډایرک اوپر شروع شوی او لاندې هغه خولو مبارکو په سینه د نبی اسلام مبارک باندې ټپکونه وال لاندې او په بيد دا وی وګوره وحی په باندې رااله دا د وحی کیفیتو دومره زور اول خو به جبريل اصلي حالت کې یو څو کرته راغلو بیا به جبريل عليه السلام یو صحابیو د هغه په دغه کې براته په روپ کې براته د هغه شکل کې براته د هغه صحابي دحیه ابن کلبی نامه ده دحیه کلبی او صحابي دا ډیر زیات کلیو نبی اسلام مبارک ورته وی دحیه کله چې پلا رزینو مخ پټوا ځکه ستاده وجه نه چرته زنانه فتنه کې امختنی شي دومره کلیو شوک سر لک سبحان الله یو میرا نبی اسلام مبارک وی د عائشه نه تاسو کو ما وی دا کسته او په جند چې څوک دی نو عائشه رضی الله تعالی او محبوبه دا دحیه کلبی صحابي دستا ما وته دا دحیه نه دا جبريل دی سبحان الله وای داغه په شکل کې براته نو چا باندې په جند چې دا دحیه دی کې جبريل دی وی دغه کور ترانمو چې کله ساساشم نو خپل خزي بیبي خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها سر تکیناستا مال شفقت ولا لاسونه په تندکی خودل هغه مبارک خزوی پاک نفسونو چې ازواج مطهرات باندې یادي ما ته وی محبوبه سچل شوی دی کدا عام خزو ډایرک پته ته پوښتنه کول ما وی حکمت سچل شوی نبی اسلام مبارک ورته خپل کیفیت داسې ناشنا خلک ران او داسې کار وکړ او ما ته دام وی چې انک نبی حق ته یو رښتونی پیغمبر دې مراته وی ما ته دا خبره رښتیا ده وی زه اول زم لګ معلومات کوم د خدیجه الکبرى د ترزو
ورقه ابن نوفل نامه وه دا راهبو د کتابونو وي لړه تپوس یې ترې وکړه دا کیفیت دی وي ته ما نه راوله نبي علیه السلام مبارک چې سا شنو بوی ته وله تپوسونه یې ترې وکړه وایه بچیه څنګه چل وشو وایي دا کیفیت راغی هغه ورته وایي تاله چې دا کوم ذات او کوم څه شی چې تا لیدو چې تا وایي عجیبه غوندې بلا وه وایي دا جبریل نومیږي ستا نه مخکې انبیاو ته م راغلی دی تا ته م راغلی دی دا جبریل نومیږي سید الملائکه باندې یادېږي او ته په حقه پیغمبرې کاش چې زه ستا زمانه لاندې کړم او په کلکه ستا معاونت وکړم لیکن یاد ساته محمده ستا قوم به ستا مخالف شي ستا امت به تا ته د دشمنۍ په صف کې ودرېږي ستا خاندان به تا ته د دشمنۍ په صف کې ودرېږي محبوب مې حیران شو وایي ما خو چا سره بد نه دی کړی ما خو چا سره ظلم نه دی کړی ما خو په ماشوم م رحم کړی دی ما په نوجوان م رحم کړی دی ما په سپین ږیري م رحم کړی دی ما د بوډۍ نه م بوج اوچت کړی دی ما په زناورو م رحم کړی دی ما په نباتاتو م رحم کړی دی جماداتو م رحم کړی دی پرندګانو م رحم کړی دی ما چا سره ظلم نه دی کړی ولې به ما سره ظلم کیږي ولې به زما خلک ما د کلي نه وباسي توجه شته ولې به ما سره ظلم کیږي نو دا ورقه ورته درته به ښکاره شي وقت به تا ته ښکاره کړي زمانه به تېرېږي دغه جبریل چې راغی 3 کاله پس نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ته چې نبوت ملاوېده نو आवाज ورته وشو چې قل لا اله ټول وایي لا اله الا الله محمد رسول الله د دې کلمې اعلان چې اول جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک او جبل رحمت سره ولاړ او ټول خلک یې راجمع کړه او आवाज یې ورته وکړه اے خلکو زه تاسو کې پاتې شویم تاسو ما پیژنې ټول ورته په یک وخت आवाज وکړه چې هات محمد مونږ دې پیژنو د قریشو نه ما چرته دروغ ویلي دي ټول ورته आवाज وکړه تا زندګۍ کې دروغ نه دی ویلي ما چرته خیانت کړی دی ټول په جمع आवाज وکړه زندګۍ کې دې چاته خیانت نه دی کړی ما چا سره ظلم کړی دی ټول یک आवाज وکړه ظلم خو تصور نشته تا ټول زندګي رحم کړی دی وای نن یو आवाज کوم ټول اهل مکې ته بلکې تمام کائنات ته زما یو आवाज دی تاسو ته وایم ورسوي دنیا ته ورسوي مشرق ته ورسوي مغرب ته ورسوي جنوب ته ورسوي شمال ته ورسوي ساراګانو ته یو आवाज قولوا لا اله الا الله محمد رسول الله ټول چې دا आवाज وریدو ناشنا کیفیت باندې تاریخ دا اول لا اله الا الله आवाज چې د جناب محمد رسول الله د شیرین زبان نه اوته ټول یو بل تکتل چې دا محمد نن سوی توجه شته یا خو ټول د امانت او د صداقت او د عظمت او د رفعت او د منقبت خبرې کولې چې کردار دې واضح دی گفتار دې واضح دی رفتار دې واضح دی عظمت دې په ټولو بلند دی منقبت دې منتخکار دی نورانیت دې په مکه باندې شته لیکن نن دې عجیبه جمله اولوي چې قولوا لا اله الا الله محمد رسول الله ټول دا تسوي توجه شته و یو خدای اومنه بوتان اولړوي محبوب مې دا आवाज چې ور ټول یو بل ته وکتل ناشنا ځکه چې د مخ کې خدای نفي کوله چې دا بوتان خو تاسو تراشه دا تاسو جوړوي دا اورونه جوړ کې او چې وګی شنو ډوډۍ ته خوره خپل بوتان او خدایان خوره تاسو عجیب قوم نه تاسو د دینه تاسو سره غواړي وې دا आवाज چې او شټول ابو لهب او ټول د خاندان ته وکتل ابو لهب یو تیګر او چته کړه اول گزارې د نبی اسلام مبارک په دې تندی باندې وک یو تس आवाज ته وته وینا د نبوت پر خسار را شروع شو اول پلا اله الا الله باندې اے گزار د خاندان نبوت د جناب محمد رسول الله د تر د طرف او شو دا ابو لهب اغه تر دي چې نبی اسلام د دنیا ته تشریف اوري وکړه نو یو منځ ولا زیر وروړه وی خبر خو ایست عبد الله ستارور ندی تکور کې محمد پیدا شوی ښا دې زیر سره هغه وینځ ته په دې ګوته اشاره وکړه ویزه آزاد میکړي یا خدا سي کیفیتو چې په پیدایش باندې وینځ آزادول یا داسې کیفیت چې په لا اله باندې وینې توی شي محترمو